مننه تاسو نن په ریکورډ پرسټپ تر راغلئ. یقینا یو ډېر کار خیر او یتیمانه ماشومانو کیر کول د هغوی ته د هغوی وسایل برابرول دا ډېر لوی ثواب دی. نن به په ریکورډ پرسټپ کې کوم پروګرام وشو د دې په هکله باندې څه وایي نور هم داسې مونږ ستاسو نه اورېدل خبرې واورېدې چې هغه به په ریکورډ کې ډېر زیات اهم دي. څه وایي په دې هکله سر؟ شاه صاحب ډېره مننه. یو خو موږ ستاسو ډېره شکریا ادا کوو چې تاسو خپل پریس کلب کولو کړی دی، باقاعده افیس کولو کړی دی او یقینا چې دا د اواز د رسېدو یو ډېر مؤثر ځای دی. ډېر لوی کار خیر ستاسو نه پرېږدي شي. دا نن چې تاسو وکتل دا بیګونه مونږ ورکړل ماشومانو ته، یوازې بیګونه نه، مونږ په هره شعبه کې کار کوو. لکه څنګه چې تاسو ته ویلی شو دلته کې په دې ریکورډ کې مونږ د هسپتال پلان دی، انشاءالله د هغې دپاره به ځمکه حاصلوو. دغه شانتې امبولنس دپاره څه فنډینګ شوی دی، نور فنډینګ به انشاءالله کوو. تاسو وګورئ زموږ د الخدمت په ریکورډ ټیم چې دی هر ځای کې ډېر ښکلی کار کېږي او دوی هم ډېر په منظم انداز باندې دلته کې کار کوي. نن که تاسو دا بیګونه ولیدل دا بل ورځ اپیل شوي او په یو څو ورځو کې څه کسانو دا سپانسر کړل. دغه شانتې نور دنیا شي یتیمانان دي چې انشاءالله هغه مونږ سپورټ کوو. او د دې نه علاوه 220 ماشومان زموږ په ضلع سوات کې داسې دي چې د هغوی مونږ باقاعده په سکولونو کې داخل کړي، د هغوی فیسونه مونږ ورکوو. او هغه ماشومان چې هغه د کور نه نشي وتلی هغه په دغه کیفیت کې دي. او د دې نه علاوه کوم ماشومان چې د سر سوری نه لري نو د هغوی دپاره هغوش ځمکه مونږ اخیستې ده هغه به کوو. د دې نه علاوه دا د استادانو یو ډیمانډ و چې زموږ سره یتیمانان ماشومان دي، بیګونه، کتابونه او کاپیانې ورسره نشته، دا یې وکړئ. انشاءالله مزید هم کوم ته مونږ دا اپیل کوو چې هغې زموږ سره په دې سلسله کې بډ چړ کړي، څه واخلي او هغه خلک چې هغه بې څوکې دي، هغه د وس دس خاوندان نه دي، هغه مونږ سپورټ. سر تاسو ډېر شکریه. انشاءالله د ریکورډ پرسټپ هر کارکون صاحب یې ورسره شانه بشانئ. ډېره مننه سر.